بسم الله الرحمن الرحيم. باب صدقة المرأة من مال الزوج. باب دې د صدقې د خزینه چې د مال د خاوند نه کوي. کتاب الصوم نه مخکې ولې چې دلته تشبابونو او د کومونوان لګیدل د علامه طیبی لګولې. حاصل د عنوان دا دی چې خزه د خاوند د مال نه صدقې کولی شي کنه. نو بدی باب کې مختلف احادیث ته تاسو لږ توجه کوئ. بعضی احادیثونه داسې معلومیږي چې مطلقاً خزه د خاوند د مال نه صدقه کولی شي، او بعضونه داسې معلومیږي چې مطلقاً نشي کولی، او بعضونه داسې معلومیږي که چېرې د خزه مفسده نه وي کولی شي. مال له خاوند نه فاسدوي، بې صدقې د مال له خاوند نه، هدیې د مال له خاوند نه کولی شي. نو د ځینې علماو رایې دا جوړه شوې ده چې مطلقاً خزه د خاوند د مال نه صدقې هدیې کولی شي، ځکه ځینو حدیثو کې داسې راغلي. البته د جمهور رایې دا ده د محققینو او اصول شریعت هم دا دي چې څوک د چا په مال کې د هغه د اجازت نه غیر تصرف نشي کولی. زموږ مادو کې 94 مدد لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير إلا بإذنه. څوک هم د بل په ملک تصرف نشي کولی مګر دا چې د هغه په اجازت وي. باقي کوم احادیثو کې چې ښځه د خاوند د مال نه صدقه هدیه کوي او ثواب یې بیان شوی دی، نو د هغه صورت دی چې د خاوند د طرفه ورته صراحتاً اجازت یو یا دلالتاً اجازت اجازت دا چې ښځې ته غالب ګماني چې خاوند مې په دې قسمه صدقه هدیه باندې خوشحالیږي، یا صدقه هدیه کوي د خاوند د مال نه، خاوند یې نه یو څه نه وایي، اوس همدغه شانې کوي. یا ځینې علما فرمایي دا دغه علاقو د خلکو خبره ده چې هغه ښځو ته څه مال بریدي د هدیې صدقې دپاره بیل کړی ورته نه صراحتاً اجازت نه یو لګی صدقې دې کوي، بس ټیک د هغې سره تعلق دی. بیا هم کله چې خاوند تصریح په منع وکړه چې نور بس ما د مال نه خرچه نه کې، بیا ښځه نشي کولی اگر چې مخکې کوله دلالتاً اجازت و. ځکه دا هم د شریعت قاعده او قانون دی چې لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح. 12 نمبر ماده ده. دلالت لا په مقابله د تصریح کې اعتبار نه. عبارت النص دلالت النص چې جمع شي اعتبار چالي. عبارت النص لوایږي. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما. حضرت عائشة فرمائي رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی إذا أنفقت المرأة کله چې صدقه وکي ښځه من طعام بيتها د طعام د کور خپلنا، دینه معلومیږي چې دا مال خاون ښځې ته باقاعده حواله کړی، دا ستا شو، داسې معلومیږي خاون نه دی پاتې، بیتها یې ویلې. او یا داسې ده چې خاون ورته باقاعده حواله کړی نه دی، خو د تصرف اجازت یې ورکړی دی. نو دغه صورت کې دا څومره مال چې ښځې متولیه ګرځېدلې ده او هغې دپاره ماده ده 56 التصرف على الرعیة منوط بالمصلحه. څوک چې خپل ماتحت باندې تصرف کوي نو مصلحت به پکې. نو ځینو حدیثو کې دا راغلی دی چې مفسده نه وي. نو دا څه چې ورته برخې ده خاوند ښځې ګویا چې په دې مالکه جوړه کړې چې تصرفات کوه. ګورئ غیر مفسدة خاوند مال هلاکوونکي نه وي، نو کان لها دې ښځې دپاره به اجرها اجر د دې صدقې وي. بما کان لها وي بر ښځې دپاره اجرها اجر د ښځې بما د هغه څه انفقت چې خرج کړی، د خرج او د صدقې ثواب به ښځې ته میلاو شي، او خاوند ته د مال د ګټلو ثواب به میلاو شي. ولزوجها او خاوند ته به ثواب میلاو، خاوند ښځې دپاره به اجر د هغه وي بما
اغا کسب چې کسب کړي هذا محمول على اذن الزوج لها صريحا ودلاله او بل بس واورا دا مال چې چا محفوظ کړي کنه هغه تم ثواب ملاويږي ولل خازن خازن د بارا مثل ذلك دغه شان اجر وي او دیو اجر د بل بوجه نه کمیږي لا ينقص بعضهم نکمي بازي اجر باز لرشي بازي د باز وجه نه کمی لګهم ومحاشيه لګولي کنه يعني ما أتى به من المطعوم وجعلت المرأة متصرفة فيه خزبك متصرفة كرزيد اليميليو أو جعله في يد الخازن مالي خازن لوركري فإذا انفقت المرأة منه أو بكذا هذا مال لبدي خازن ماني فخوان باندي يتصوب بدي أهل عيال کی باغي خرج كي چمو دا روپي دروالا پکور خرچه کوا دایم در خط تطبیق دیکھا خزیل روپی ورکړي پکور خرچه کول دي پیسونه نه کې بخاونم خرچه راځي په بچوم راځي او دا هم صدقه حسابي هم دغه یادې وایي وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انفقت المراه من كسب زوجها من غير امره فلها نصف اجره. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انفقت المراه کله چې خرج کی کذا من کسب زوجها د کسب د خاون خپلنا بغیر د امر داغه عمل یو تنی کړي فلا نصف اجر بهم خزیدنی مجر ملاویږي الګ ظاهر کې ودا سي معلومیږي چې د خاون د اجازت نه غیر خرج کړي او به ویني مجر ملاویږي د دوه جملې چې دي ظاهري قبل اعتراض دي ښا تاسو لغوک شي ودا من غیر امره خاون اجازت نه کړي به څنګه خرج کړي نه جواب دار دلته من غیر امره نه صراحتا امر مراد دی غینی کړي نور دلالتن وی دلالتن اجازت به مخکې ویلو کنه کنه به نصف اجر هیڅ مطلب د دین معلومیږي چې صراحتا اجازت وی به براجر دی او که اجازت نه به نصف اجر وی وینا نصف اجر نه مراد نیم اجر نه دی براجر دی هغه دا سی ګوره زدل سل په ورکوما سل به ربانی پوری دي سل او سل ورکما نو پر حق مې ورکو کنه تاسو توجه کوئ تاسو به صحیح پوه شئ سل باندې دې بلم پوری دي نو غل خپل سل ورکم پورا حق ادا شو کله خپل سل ورکم پورا حق ادا شو او کله سی وکم 200 روپۍ روبا سم داواله لکه نیم یو والی نیم بل والی نسل یو والی سل بل والی نو نیم حق ادا شو پورا ودا پتن لګي پوه شوي کنه دلته حدیث کې دا شان بیان دی پورا اجر دی خو نیم کوتا یعنی یو اجر نیم نکو ادو اجر نیم دا مطلب من غیر امره مع علمها برز الزوج صریحا ودلاله صراحه یو تا نه کړي نور خځه علم شته وکانه شی قليلا تاسو پوه شئ وایي مخکې حافظ ابن حجر رحمه الله دا سمانه کړو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم راشي مسبل کسلا مدرسه کې خزانچی څوک جوړ کړي دي چې د مدرسې بیسي دي مدرسې په طالبانو یې لګاوه یا دکان کې دي څوک خزانچی جوړ کړي دي دکان په کم شاګردان مګردان دي نوکران دي باغوي لګاوه دفتر کې کارخانه کې هغه دغه پیسې لګي عام تنخواه نه علاوه صدقې کوي نو څنګه ثواب چې دی مالک ته ملاويږي دغه شان دي خزانچی ته ملاوي ودر بار ضرور شرایط دي هغه وایو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخازن خازن چې دی مسلمان خازن امین خازن الذي يعطي چغا ورکړی مال ما د هغه مال نه امر به بکم معنی چوته د مالک د طرف امر شوه دی کاملا بر ورکړی موفرن تام ورکړی طیبتن به نفسه خوشالي کې بده سره زړه یعنی د زړه خوشالي نه ورکړي فيدفعه او بي ورکړي الى الذي اغست امر له لکم مبارک چوته امر شوه دی به بدغه مال ندا چې ده کنه الخازن المسلم الامين احد المتصدقين ودوا صدقه كونكو کې یو دام شو
یو مالک شو یو دا شو یا متصدقین هم صحیح کیږي صدقه کوونکو نظام را لې لاندې راشي شرایط ول ذکر کړی دي په شروط اربع یو اجازت حدیث کې دا سی ویل ما امر به او دیم عدم نقصان څومره اجازت ورکړي پوره پوره وکي کاملا موفره او دریم اړې خوشالي نو طیبه به نفسه کله کله سره داسي خزانچی هغه ته مشر ورته وایي پیسې خرج کوو به خلکو هغه نه خرج کوي به اړې نه کیږي چې خلکو باندې څو خوري تاسو باندې دې موږ ډیر لیدل او که داغه ډیری خرج کوي کنه نو لکه یو ورزاري ورته کنځلیم کوي دا مرکه سوالګرو دا د شانه کستا دي کې څه کار دي داغه پیسې دي خله زړه د خوشالۍ نه خرج کچ ثواب ته ملاو شي خپل ثواب برباده پردو پیسو خپای من سره خادم سب دغه ته مونږ وایو چې لکه طالبان باندې خرچه وکړه هغه خو راوړه د 2000 راوړه 1200 راوړي 1500 راوړي ډیر خل ساتي دي پیسو خو نه کوي حدیث نه کې خبري چې لکه اجازه وشو د طالبانو پیسې دي زو د بار بار ویم دا خو زمونږ نه دي مونږ به څه کوو هم دې دی لګوي خو به هم د څه طریقه وکړي چې پیسې کمې خرج نه رسېږي بس ځینې خلک د سیخه خپل ثواب یې خرابوي او څلورم شرط دا دی چې د چا ورته اجازه حکم شوی چې هغه ورکا مقله ورکی بل نه کړي بل لکه ورکی به ګوره زمين جوړیږي ها دا هو وکیل خپل موکل مخالفت کوي وایي جی عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم یو سړي نبی علیہ السلام ته فرمایل ان امي مور می چې دا اقتتلت ناصابم رشولا نفسها نفس تغید ویم مفعول له وفات شولا واظنها زدا ګمان کوم کجوندای وي او خبرې کړې وي زدا ګمان کوم کی و خبرې هم کړې وي نو صدقې خبره به کوله و سغه لزه څه وکما صدقه کوله چې نبی علیہ السلام ویا او صدقه کوله شي واظنها زباغي معنی ګمان کوم لو تکلمت کچره دې خبرې کړې وي تصدقت صدقه به کړې وي انا سعد بن عباده رضی الله تعالی عنہ موروا فهل لها اجر غير بار اجر ان تصدقت عنها كذا غير صدقه وكم قال نعم ويو يب وفي الحديث دليل على ان ثواب الصدقه يصل الى الميت دا مساله ده الصدقات وثواب مړو درسيګه عمدہ شان دعاګانې مړو ته کې ثواب ترسي غرونو بشان درسي حدیث پاک کې راځي دا مذهب د اهل حق دی البته عبادت بدنیه څوک منځ کوي تلاوت کوي دغه شان نور کوم روزه نیسي او ثواب مړو ته بخینو به نو د جمهور علما ورای دا چې دغه ثواب مړو ته رسي نو مسله دا ده چې څوک فرضي عمل کوي او ثواب مړي ته بخي ام ترسي دغه فرضي عمل کمالي وی زکات ادا کوي او که جاني وی روزه نیسي منځ کوي بدني او که مرکب وی لکه حج دغه حج وشي الله کوم ثواب راکړي هغه ثواب نه مې دغه پلار ته ورسه پرو درسي او کله عمل واجبي او کله عمل سنت وي او کله عمل نفل وي ما ویل مالی که بدني او که مرکبي پرو درسي دا سن شرع قید کوم دي وایي خجي نوې والمختار نعم قياسا على الدعاء معنی قياس کو کنه دعاء بدني دي کې خېلې دعام کم دی بدنی دی بلکې دا مالی چی صدقه دام بدنی کنه آداب بکینی لاس خوځول بکینی فقیر قتل نه وړل بسینی ټولی وایا حضرت ابو امامه فرمایي رضی الله تعالی عنہ قال سمعت رسول الله لم يولد لي صلى الله عليه وسلم يقول فرمایلی في خطبته خپل خطبه کې عام حجۃ الوداع کما خطبه چې کوله فقال حجة الوداع کی لمخ کی ویلی حج کی من لا تنفق امراه نفدا خرج کی بنا خذا شيئا تشي من بيت زوجها نخاون کو نه الا باذن زوجها مگر د خاون به اجازت منی دا اصل حدیث ته او د شریعت اصل هم دا دی چې څوک هم د چا په مال کې دغه د اجازت نه غیر تصرف نشي کولای ها
دا سبق هم د رسول حدیث کې براشي چې ستا په مال کې چا تصرف وکړلو او ستا په فایده کې او داغه مقصد ستا تاوان نو مفسد نو نبه ته د خپل رضا اظهار کوه خپکیږه ما بده مانی قیل یا رسول الله ولطام یو خزه د خپل خاون د مالنا طعام خوراک خلق لور کوي څنګه به قال ذلك افضل اموالنا طعام خزمن په مالونو کې افضل مال لدام نشي ورکواله کله خاون اجازت نه تاسو پیږئ کنه فاذا لم يجوز التصدق بالادنى بغير اذنه فكيف يجوز بالطعام الذي هو افضل ويجي وعن سعد رضي الله عنه قال لما سعد څوک د سعد مبارک د دین اورایدا د سعد ابن ابي وقاص ته خو سیدار چې بل سعد دی صحابي دی رضی الله تعالی عنہ قال لما بايع رسول الله کله چې نبی علیہ السلام بیعت وکړلو النساء د خذ سره دا بیعت داسې نو غره راځي اسما بلاس کې لاس را کې لکه سبا چې راځي خلک کوي خذ لاسونه بلاس کې دي کله له بنوم ما جلاس دی وای دا بیعت دی لاندې بسلان نشي برحال بیعت نبی علیہ السلام کو د پردې نشاته او بیعت به بدیو پلانکی ګنا بنکو پلانکی ګنا بنکو پلانکی نه کمل بکو اصل بیعت دغه ته وای قال كما ده قامت امراتني وخذ ودردلا جليله نقد خذوا كأنها من نساء مضرع تاسي معلومه ده کده مضر قبيله چه ده فقالت ويا نبي الله إنا كل على آبائنا من نشي کنجی من نشي وړیو په پلارانو بوجو او بیچی بچیم پیدا شو بچو بوجو او بمنس کی بخواندانو بوجو کلون منگ بوجو على آبائنا غو پیسې راوړلې خرچه به زمون برداشت کوله او بنائنا باخیره کې بچو بوج شو هغه خرچه منگ راوړي او ازواجنا ومنس کی بخواندانی نو سوال مداري فما يحل لنا كم شيء حلال لمن تدعو بمعلومه کی خپل خرو خرج کوي هدیه کوي نبی علیہ السلام ته الردبو هغه شی چې تازه ضرورت فساد راځي لکه ترکاری په هدا کړه د خاون په بیسو اورلې شوی د ترکاری او ته به حق کړه گاونډي کې لګلې شيخه انده دا وس جایز ده دلته دلالتن اجازه دي د خاوند طرفه خزه بدی نگران جوړ کړي چې بس په خوا چا لېږي اجازه دې درته نو کوم حدیثو کې چې د خاوند د مال د صدقې د هدیه بیان دی غدا شان ده پتن لګي بوې شوي کنه کورونه کې خلک کوي کنه تاكله تاسم خلل شيء وتهدينه او خلق دې به هدیه باندې ورکول شي صدقه باندې وایي رضي الله عنه قال أمرني مولاي أن أقدد لحما فجاءني مسكين فطعمته عن عمير مولى دا على أزاد شد غلام ودا أبي اللحم أبي مانا إنكاري دا سړی چې كان لا يأكل اللحم غوخين إنكار کوونه به خورلا چاوي دي لا يأكل ما ذبح على الأصنام هغه به خورلا عبد الله بن مصعب د مرقات وي تاسو دې حدیث ورغوښ شي امرني مولاي ما تزما مولا امر کړو ان اقدد لحما چغه پټی کما ربدي دوران کې وجاءني مسكين يوم مسكين را لید د بشان فطعمته ما بطور طعام ورکړه هغه تامین هو د دې واخینه لګه می ورکړه دا والا فعلم بذلك مولاي بدي من مولا خبر شو ابي اللحم فضربني نزيو علما على كده طلبت ابي اللحم دي انکاری دغه ده ابل طرف دغه پټی کول حکم کوي کې شي دینه پسې د انوم جوړ شوی انکاری دغه خیره د صدقې خو سیدار چې نه چې د بوتانو بونم به هغه به نه خړله او یادا چې په خلکو خړله خپل به نه خړله دې ته څو ویجیټیرین دغه څه ته هغه جنه خوري صرف سبزی نه خوري فاتح رسول الله شکایت له نبی الله سلام علیه مجیواله ما پسې کاری والے ما فذكرت له فذكرت ذلك قسم ذکر کړلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فدعاه راوي بللو فقال ورتوي لما ضربت ولد والي لك قال جئت طعام ما طعام ورکړې بغیر د دینه چې زو تامر وکما اوس
مخه ته دوه کارونه شوي دي یو هغه بغیر د اجازه ته صدقه کړي دویم مولا سره والي دي دواړه وران شوي نبی رسول الله دی مولا ته ولوي تاسو دواړه د خجر ملاويږي دې کې اشاره شول دي ته چې بده سکار باندې څوک بل نه ملامت کوي دي که مستا خیر دی بل بار دې خیال ساته تاسو په مطلب وای شوي خو دې هرگز دا مطلب نه دی چې لکه غلام تاسو یې کار کړی ویم د سکوا نه حدیث کې نشته کې لري شغه تم ویلي دا سم کوا نه مطلب نه دی چې ګویا دغه د غفیل تایید یو کو کار دې ټیک کړي نه مطلب هرگز نه دی هغه بل ته وای ما تاسو شروع کې میلیو چې دا ورسره شي او سړی د خیر کارو کې استاب مال کې تصرف کړي مفسدم نه مکاردار چې حوصله افزایی وکي او هل دا هم نه دی وګوره الاجر بینکما نو اجر خصاص دوړو ترمنځ دي نو دوړو ته ملاوي شي په کار د خوشاله شي قال الطيبي ولم يرد به اطلاق يد العبد دا اراده نه چې اب ته اجازه ده بل کرها صنيع مولاه في ضربه على امر تبين رشده فيه شريك كسي مقصد مشتا فحث السيد على اغتنام الاجر والسفح عنه چې دا شان ثواب حاصل او اراس کا وهل مهلنا پدې کې تعلیم او ارشاد دی لابي اللحم ته نه تقریر د فعل عبادت دی چې کار دې ټیک کړی دی وایي جی وفي روايه قال كنت مملوكا فسالت رسول الله نبي عليه السلام نبي تبوسكو اتصدق من مال موالي بشيء قال نعم کولې شي خو چې دا غو صراحتن دلالتن اجازه وی دا بو سره نور احادیث بوجه لګو او به اجر چې بینکم نصفانی دوړو ته ملاویږي هغه ته ځکه چې مال دې تا ته ځکه چې نظرنا نو به اجازه مانی د فقراء امداد کې ښا الدال على الخير كفاعله وایي باب من لا يود في الصدقه باب دې په بیان دا غچا کی چې صدقه وکي نو بسی بنشي کوله چا باندې مال صدقه کو به ته نه غواړي دم منه ده چې غواړي تی نو نه به ته غواړي یو چا باندې صدقه کړی دا عین مال ته نه غواړي خو است کارونه اخلي که خدمتونه اخلي نه دم منه ده دوا چا باندې مال صدقه کړی دی حدیث کې دې بیان دی او کمال ته واپس په پیسو باندې لې زکات کې ورکړی یا نفلی صدقه باندې په پیسو باندې تیلی حدیث کې وېدام منه ده سم کوه علماء فرمایي د هغه صورت کې چې هغه ستاسو صدقې او د احسان بوجه پتا ارزان خرڅیاله منه او کنه بره ریټ باندې خرڅې به څه قسمونه به کې نشته ابه خدای غمال له بنور خلک خرڅول شي په تایم خرڅول شي نور د غسل شي تیم د غسل شي نه پويږي به ورسېدلې نو د حدیث کې منه بدغه حمل لا چې په کم ریټ خرڅي او باقي ملک ستاد ملک نه وته هغه به مالک شو نو د څه شو لکه چې شی بدل شو 97 مانده ده تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات سبب الملك چې بدل شي دا سیده لکه ذات بدل شو مخکې ستا ملک داغه شو داغه ملک بدل ستاد ملک نه شی بدل شو داغه ملک را لې نو ګویا هغه شی بيخي بدل شو نو ستا پاتې نه دی هغه پاتې نه دی چې دا صدقه کړي حکمن غسل شي وایي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال حملت على فرس حملت معنا دم ان شاء الله هدايكي بویو کی په کتاب الهبه کې وایو ښه عاریه او هبه کې چې حمل لفظ نه بدی معنی استعمالي کې چې ملک کی ورکو سور می کو په اسماني فی سبیل الله یو کس معنی ملک می ورکو صدقه می کوتا فازاغه اغزایکو زیادانه چې مړې کو مطلب صحیح تربیت ولنه کو کمزور کو نزای کو دل دی اصل راغ کس کان هند او د چا سره چو لم يقم بعلفه وتربيته كما يليق غيا تربيت هغه شان نه کو څنګه مناسبه و فارت اراده مې وکړه نشتري او چې وبسيت په پیسو ولا موذنن ته حکمان مې وکړ انه يبيعهم برخص ولین دا ټکراله چې ما باندې به خرڅي ارزان ندید وجه مې سالت النبي صلى الله عليه وسلم د پوڅکو فقال ما ته ولا تشتري ميت اخلا په دغه صورت کې چې ارزان یې خرڅي ساده صدقې په وجه د قید بلګي کني نفس جائز ده ولا تعود في صدقتك
ځکه کله ضرور بوشه د بنک سره درکې نیم دې واخیستونی صدقه ځان ته واپس کړه کې خېلم وي دې دویمه جمله کې وګوره او واپس په خپل صدقه کې مکه وګورئ چې د کم روپۍ کم واخیستل هغه کې واپس وکړه وإن أعطاكه بدرهم اگر کتاله بدرهم درکې فإن العائد زكزوك واپس کې بصدقه خپل کې کل بيعود في قيئه وفي روايه لك سپېچ واپس بخپل الټو کې کوي وفي روايه لا تعود في صدقتك فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه ينزم حشي تراشي قال ابن مالك وذهب بعض العلماء إلى أن شراء المتصدق صدقه حرام بظاهر الحديث چا هم دا رأي جوړه کړی دا او اکثرون چې دی هغه دا کراهت تنزیه دي لكون القبح فيه لغير قبح لغيره دا هغه کراهت پیدا کوي هغه چې متصدق چې دی متصدق عليه ربما يتسامح المتصدق في الثمن بسبب تقدم إحسانه هغه په پیسو کې نرمي کوي اسانتیا کوي ځکه صدقه احسان را سوي کړی دی وایي جی من ناس زناس مدن بيل سلام سرا إذ أتته امرأة ديكي وخزرالا فقالت يا رسول الله إني تصدقت ما صدقا كريدا على أمي بمور باندي ديو جاري مور لمي وينزب صدقا كي ورکڑی هو اسم مور وفات دا میراث کی بیتا ما دا باتش والا وز بمانا جائزی کنا وإنها ماتت حنن کی غمنا شوقال نبی علیہ السلام مرتبی وجب اجرک اجر دی واجب شوی در تمیلاو شوی ثابت شوی اجاجر دا سیل رحمی دا صدقی وردها علیکی الميراث او دا وینزتا تا واپس کرن الميراث دید روجن مخی حدیث کی منگ داویل تخیستلی شکا سبب ملک کل میراث وی غیر اختیاری دی توی او سبب ملک کل شرائی اختیاری و توی میراث کی مالک جوڑی دلے شو واپس سبب شرام مالک جوڑی دلے شو قالت یا رسول اللہ انه شان دادے کان علیها صوم شهر غیر معنی دی ام شروجی باتی دینی دینی وری افاصوم عنها دا غیر تر بروجینی ولا شما نبی علیہ السلام مرتبی سمی عنها روجی تی ونساء قالت اغوتوی انها لم تحج حج ندے کڑے کلم افاحج عنها دا غیر بار حج کا ولا شم نبی علیہ السلام مرتبی نعم حج انا حج تے وکا یجوز ای حج عدن او سی مسئلہ دا مولی سے چی عبادات بدل قسم دی برو گوری یو مالی عبادت دے یو بدنی دے دوا یو مرکب دے دری نو مالی عبادت کې ټول اتفاق دی چې سره دبل سره د خپل ځان بزبل نائب جوړول شي اجي د روپۍ درواله زما د طرف به فقرا ول بزکات کې ورکا جایز نیابت قبلی کا مالی عبادت ځان بزه په یو نائب باندې ادا کی دلته مقصود شي چې کمالي مال ستاده نه ځکه جایز دی عمل نه دی د مرکبي چاله پیسې ورکی حج لخپل نشد لله زما د بار حج وک حج بدل لته محکمې خپل شرایط یې یو شردار چې سره خپل نه قادر زکه د سکی هم جایز ده په دې شرط چې خپل نه قادره بلکې تقریبا 16 17 شرایط دي دوا دریم نمبر بدني دي الکه زمون نشم کولای زما د بارے توکا یې کولای شم ته وکا د ټولو په اتفاق دی یو سړی عمل نخبله کولی شي مونځ اول ته تیر علاوه کړي سره دغه فریضه نه ادا کی روزه را ته ونی خپل نیولې شي روزه نه ادا کیږي خو سوال دلته دی چې خپل نشي کولی اول ته تیر علاوه کنه به څنګه ایو ته ویلې نه خو دغه د باره کوي څنګه وي نو حنابلہ وایي د حدیث په وجه روزه دلته وی روزه تی ونی سکنه وایي تی نیولې شي بدني عبادت کې نیابت ټیک دی او جمهور رائے دا چني شي به دې حدیث څه مطلب دی حدیث مطلب دا دی سومی انها معنا ثواب به هغه ته ورسی مثال ثواب د پاره دا نه چې فرضي روزه دا غي ادا کی یا سومی انها معنا فدیه ورکا وای شولې بیک او دا شان حدیث ته خسبه صفه حدیث ته چې څوک د چانه منځم نشي کوله لا يصلي احد من عبد الله بن عمر روایت دی او لا يصوم احد من احد ولا يصلي احد من احد او اگر چې روایت مرسل له خود مردا چې باطل نه معلومیږي او دا شان روایت حکم ده مرفوع کی موقوف دی ما حکم د چا کی